बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मंग लेक्चर नंबर 4 दे په تیر لیکچر کې چې کومونو باغې کې موږ په کنورژن باندې خبره کړې وه، نو نن به موږ داسې حساب کوو چې په دغه باندې به انشاءالله بحث کوو په کنډیشن باندې. کوم چې زموږ سره سټیټمنټ کنډیشن دی په هغې باندې موږ خبره کوو. نو په هغې کې زموږ سره دا کنډیشن دی چې اف ته بیا اف ایلز دی، ایلز اف ته او سویچ دی. اوس اف ایلز اف او سویچ د دې لږ ونته ډیفینیشن کوو او بیا به انشاءالله پریکټیکلی کار کوو. اف چې دی دا زموږ سره یو بولین ویلیو ده، یا به ټرو یا به فالس وي، او په دې کې موږ یو کوډ بلاک چې دی هغه بیا موږ الو. که فرض که زموږ سره کنډیشن ټرو شو یا فالس شو، د هغې مطابق به موږ خپله خبره کوو، خپل کوډ چې کوم دی د هغه کنډیشن مطابق به موږ چلو. دویم زموږ سره دی اف ایلز دی، دا هم زموږ سره هغه طریقه ده. لکه یو ریل اگزامپل به زه تاسو ته په دې باندې زه درکم په اف ایلز باندې، کې فرض کا یو کس دی او هغه مارکیټ ته ځي او تا هغه ته وایي چې یاره که ته په واپسۍ کې راتلی د پیو دکان کولاو نو ته ځان سره پی راوړه. نو اوس په دې کې دوه کنډیشن زموږ سره جوړ شو. که د پیو دکان کولاو نو پی راوړه، که نو کولاو نو بیا خو به وداوټ ملکي، بیا به سره پی نه. نو اولنۍ کې به راشي اف، نو دلته کنډیشن څه جوړ شو؟ اف. که چېرې د پیو دکان کولاو نو دا کنډیشن جوړ شو. اوس کو دا دکان کولاو نو ټرو دی، نو دی به دته څه وایي چې ته به ځان سره بیا ماله پی راوړي. که ایلز دا دکان بندو نو څه وشو؟ نو هغه له پاسنۍ کنډیشن فالس شو، نو دی به ایلز پارټ ته راغورځي. په ایل پارټ کې به وایي چې وداوټ ملک راشه. دا زموږ سره د هغې یو جنرل اگزامپل دی. دا دی، نور هم ډېر ښه اگزامپل دی، انشاءالله موږ به پریکټیکلي کار به وکړو، بیا به تاسو ښه پوه شئ. د دې نه علاوه بل ایلز اف. اوس داسې کنډیشن دی چې هغه زموږ سره په اف ایلز کې وشو، که په یو دکان کولاو فی راوړه، که کولاو نه نو راشه. خو په دې ځای کې بیا یو ملټیپل نور کنډیشن جوړېږي. لکه فار ایگزامپل که زه تاسو ته ووایم چې فرض کړه زموږ سره یو منت چلیږي، جنوري ده، فروری ده، ایرلی زموږ سره منت چلیږي. که زه ووایم که دا جنوري وه نو داسې وکړه، که ایلز او باقي څونه میاشتې وي نو ته دا ایلز پارټ ته راغی. خو که زه ووایم چې که دا جنوري وه ته دا وکړه، که دا فروری وه ته دا وکړه، که دا ته مارچ وه نو داسې به وکړې، که دا اپریل وه ته به دا وکړې. نو دا زموږ سره ملټیپل ریپیټیشن کنډیشن جوړ شو. نو د هغې دپاره موږ ایلز اف هم اخلو او د دې دپاره موږ سویچ هم اخیستی شو. د سویچ او د اف ایلز تقریبا دواړو یو شان یو ملټیپل کنډیشن چې دی هغه هینډل کوي. خو بعضې سچویشن کې سویچ زموږ سره ښه سوټیبل ده، په بعضې سچویشن کې زموږ سره اف ایلز دی. نو راځو په دې باندې موږ نن پریکټیکلي کار کوو چې مزید نور هم دا ذهن ته راشي. ټیک شو، هغه خپل زوړ کوم دغه چې دی کار چې دی هغه زه مخې ته وړم. نو اولنی به زه داسې چل وکړم چې اف کنډیشن به واخلو. اوس په دې ځای کې دا خو موږ ډاینامیک کړو، د ټیکسټ باکس سره موږ څه کړو؟ دا دوه موږ ډاینامیک کړو، ټیک ده. خو دا زموږ سره هغه سټیټکس و، دا زموږ سره په هغه سټیټډ حالات کې چلیږي. نو موږ ګورو د دا په کنډیشن باندې موږ وکړو. نو زه داسې چل کوم چې دلته دا لږ پام به زه لږ ایکسپینډ کړم او دا به ډیلیټ کړو. و زه د ټول باکس ته راځم، په ټول باکس کې زه داسې چل وکړم چې ریډیو بټن به راواخلو، ریډیو بټن به راواخلو، ریډیو بټن، دا بټن ما راواغست، دې ته ما به نوم ورکم آر بی ټي او ایډ به کوم. ټیک
एडिशन شو زما سره ٹھیک شو دا زما سره ایډیشن شو اوس دا کنډیشن مونږ سره خپل دی پروګرام ته مونږ دنده ته سره اډ کو کنیکټ کو چې یاره د سنکار کوي کنه کوي نو زه بدل تراشم په دې کې به زه اوس سو کما چې دا کنډیشن اف او ار بی ټی ډاټ چیکډ و دې سه ډایرکټ پم کار کوي او کو تو سره پرس کول ته ټرو ولګي نو هم کار کوي دا به موږ سو ډبل بوکو نو دا به شي ایډیشن بشي یا به دې دې پریدو کبه بریکټ کې اخلي ها کوي سنگل جو په بریکټ کې ضرورت نشته کو فرض کې دلته کې کنډیشن دا دغه موږ واخلو نو بیا به صحیح موږ ته بیا په دې کې بیا موږ دغه د بریکټ ته ضرورت دي نو اوس په دې ټایم کې زموږ سره سټیټمنټ یو دی نو بریکټ ته ضرورت نشته نو اوس ګورو کمپایر په دې باندې بریک پوینټ لګاو چې دې سکي 12 15 موږ سره څه دی فالس دی نو کنډیشن دلته د داسه کو سکیپ کو ایډیشن یې ونه کو او ډایرکټ تا ته پسو کی ویلیو تا ته دغلته در فاصله که زه د چیک کم او بیا اوکې کم نو اوس ورته ګوره نو اوس دا زما سره ټرو شو چې ټرو شو نو زما سره هغه ایډیشن یې هم وکړو ایډیشن یې وکړو که دا خو په ریډیو بټن کې دا کار دی چې دی په یو ټایم چې چیک شو د سره چې اوس بل وې هغه ما چیک کړی نه دی بیا ان چیک شي او نه دی بای ډیفالټ یو پیر چیک شي بیا چیکي دوباره بیا وګورئ دی اوس په دې ټایم کې څه دی ان چیک دی 12 ټیک اوس ورته بیا وګورئ دی به د څه کوي دې ته به کمپایلر نه راځي کمپایلر به له دې نه ډایرکټ سکیپ کېږي کنډیشن زمونږ فالس دی ټیک ده نو که فالس دی نو کمپایلر دې ته رانغی او ډایرکټ سکیپ کو ریزلټ موږ ته سره کو 0 راکو دا زموږ سره شو اف اوس په دې کې بیسټ زبل اخلم چې زم یاره ایډیشن دی مو شو د دین علاوه ک د انچ کې نو بیا د سوشي سبټریکشن دی وشي نو زبر بس په دې کې ایلس واخلم نو په ایلس کې به زه دغه پارت په زه کاپی کم او په دې کې به زه پیسټ کم او دا ساين به زه چینج کم ماینس ته نو سبټریکشن به زموږ سره وشي اوس ګورئ زما سره 100 او 30 په دې ټایم کې دی څه دی انچیک دی نو اوس ګوره دی به اوس اف پارټ زموږ سره غلط شو نو دی به ایلس ته راغورځي په ایلس کې به دی 100 کی او زموږ سره ویلیو به زموږ سره څه کی ماینس پکې او کو پرس که دا ما ایډ کو نو اوس په دې ویلیو څه کوي موږ سره به دی ویلیو ایډ کوي ایلس پارټ چې دا به دی اوس کې پیول چې ابره زموږ سره ټرو شو نو چې ټرو شو نو دا به کی یو چې هغه زموږ سره غلط شو نو بیا بدای اګه ما چې تاسو ته ویډیو چې یاره کو د په دکان کولاو نو ته په راوړل دا د مایند کې کېده چې دا د په دکان کولاو دی په راواغستو کو بندو نو دی ویډیو میل کراوي نو دا زموږ سره د اف ایلس خبره رااله اف بیا د اف ایلس مې وکړه ټیک ده دا زموږ سره شو ایډیشن اوس د دین علاوه زه اوس دا وایم چې یاره په دې کې موږ ایډیشن هو یو موږ په اف باندې وکړو او په ایلس باندې موږ سبټریکشن وکړو دا باقي دوه چې زموږ سره نور دی ملټیپلیکیشن دی ډیویژن دی نه هغه اوس په دې کنډیشن کې موږ لا کار نه کوي په دې کې صرف دوه کنډیشن موږ کولی شو خو د دوه نه ملټیپل چې دا موږ نشو کولی د هغې لپاره موږ سویچ هم کولی شو او دغه هم کولی شو دا اف ایلز هم موږ کولی شو ټیک ده نو اوس به زه داسې چلو کوم چې بل بټن به زه واخلم دلته یو بټن به بل واخلم او یو به بل یا داسې چل کوو دا او دا
دلته به راشو چې سپیس یو شان جوړېږي او دلته به راشو چې یو شان راشي. دې ته به زه ووایم RBTN سب ټیک او دلته به دا راشي سبټریکشن. دلته به RBTN div دلته به راشي RBTN multi ټیک شو. دا زموږ سره شو ملټیپلیکیشن شو. اوس په دې کې به زه هغه دا کوم کنډیشن چې دی دا کنډیشن به زه اوس فالو کوم. ټیک ده. نو دا کنډیشن چې زه فالو کوم نو زه به اوس څه کوم چې زه به دې بټنز ته راشم. اوس په دې ځای کې زه بل اف او دلته به زه داسې دا کنډیشن به زه اوس ولګوم. په دې کې به زه بټن واخلم چې RBT به راشي زموږ سره د سبټریکټ دا چیکډ از اکول ټو ټرو. دا وکړه بیا به زه دغه پارټ بیا کاپي کړم دا دواړه. ټیک ده. او دلته به زه دې له ډیو دی به منځ کې به زه دا ساین ولګوم او دلته به زه دا که په دې ځای کې موږ اوس دا اف ایلز نه لګوو نو دلته دا موږ په ایلز کې هم ډایرکټ اخیستی شو ښه. ولې زموږ سره یو اخري یو کنډیشن پاتې شو هغه زموږ سره ملټیپلیکیشن پاتې شو او که په دغه کې دې واغوستو نو هم څه مسله نه ده. اولنی پارټ به زموږ راشي اف که چېرې دی ټرو نو دا وکړه. دویم کنډیشن به راشي که چېرې دی ټرو نو ته بیا به دا یو به وکړې. که چېرې دریم ټرو نو ته به دا وکړې. ټیک شو. اخرنی څلورم نمبر زموږ سره پاتې شو ملټیپلیکیشن. که ته به اف ایلز کې اخلي او که ته بیا داسې اخلي دواړه کار به کوي یو شان. اوس وګوره زه رالم ایډیشن ته 12 او د دې سره زه 2. اوس اولنۍ خبرې ته وګوره اولنۍ 2 شو دی به دا راوخت ډایرکټ په تا ریزلټ درکړي. 14 شو زه اوس ویم دا سبټریکټ که. اوس وګوره اولنۍ فالس شو دویم ته راغی دویم ټرو شو نو د څه کو دا سبټریکشن یې وکړو. 10 راغی زه دا ډیوایډ که ټرو دې ته راغی دا هم اوس په دې ټایم کې فالس دی دا زموږ سره ټرو دی نو دا پارټ یې راواغستو او ریزلټ به موږ له راکړي. نو چې راغی زه اوس ویم دا ملټیپلای که نو دی به دا ټولې کنډیشن یې وګوري دا ټرو غلط دی دا هم غلط دی دا هم غلط دی نو اخري ایلس پارټ ته راغی او په ایلس پارټ کې څه وکړو ملټیپلیکیشن یې موږ له راواغستو. بیا ایډیشن سبټریکشن ډیویژن او ملټیپلیکیشن دا زموږ سره د اف ایلز کم فارټ شو دا موږ وکړو. باقي خو بیا پروګرامینګ یو ډېره غټه بلا ده چې کم ځای کې موږ ته ضرورت یې نه موږ به یې کوو. خو طریقه کار به هم دغه طریقه کاري چې اولنۍ باډي ته وګورئ چې په باډي کې اولنۍ زموږ سره به دا کنډیشن پاس کې او د هغې نه پس پته دا ایگزیکیوشن کې. خو که فرض که زه دلته داسې عالم چې په دې کې زه ملټیپل سټیټمنټ اخلم. فرض که ته ایکسکیول کویري چلی په هغې کې په یو ټایم باندې د دوو ټیبل نه ته ډیټا ډیلیټ کوې د یو ټیبل نه د بل ټیبل نه هغه زموږ سره کویري څه دي هغه زموږ سره بیا ډبل پاس کېږي. نو چې ډبل پاس کېږي نو زموږ سره بیا دی څه کوي بیا به دی موږ په دې فارټ کې به بیا موږ دی خامخا بندو چې دی په دې بلاک کې راشي. په دې بلاک کې څومره کوډ زموږ سره دی چې هغه کوډ زموږ سره څه شي هغه زموږ سره ایگزیکیوټ شي. کو فرض که یو سنګل کویري یا یو سنګل سټیټمنټ دی لکه څنګه جسټ لایک دس لکه څنګه چې دا نو بیا دا که موږ دا بلاک په دې بریکټس کې موږ بند نه کړو نو څه فرق نه کوي او که بند وکړو ښه خبره ده
آینده لپاره به تاسو ته د دې کوډ کوم دغه چې دی اپټومایزیشن به مو شي ټیسټینګ به هم تاسو ته اسانه چې یاره په دې بلاک کې زما سره دا سټیټمنټ چلیږي ټیک ده دا زموږ سره وشو اف بیا اف ایلز او بیا ایلز اف دا درې واړه پارټس چې هغه کمپلیټ شو اوس دا لږ ډیزاین ته به پکې مونږ خیال کوو کوډ خو مونږ ماشاءالله ښه اپټومایز کو اوس به مونږ راځو خپل ډیزاین به م کوو زه اوس دا وایم چې دا دومره پیسه مونږ کوو نو دا مونږ صرف په یو سمپل چیز کې کوو چې زمونږ نه سپیس یا دا زمونږ نه کم نیوی کېږي مونږ به پکې دې ته هم لږ خیال کوو نو زه راځم ټول باکس ته او دلته زه یو ډراپ کمبو باکس ورته وایي په ویب کې ورته ډراپ ډاون وایي او دلته ورته کمبو باکس وایي نو زه کمبو باکس ګورم دا دی ټیک ده دا کمبو باکس دی زه په دې کې اولنی زه راځم دا فیل کوم دې ځای نه نو ایډیشن راغی subtraction راغی division راشي ټیک شو دا ما څه کړه دا ما بای ډیفالټ دې ته راوغورځول زه اوس داسې چل کوم چې دې له زه یو نوم ورکوم CMB کنډیشن په نوم باندې شو دا په دې نوم باندې دا ما دې له نوم ورکوم اوس زه دې سره دا سیم کوم چې دا د دې یو پراپرټي ده list دا پراپرټي ده ډراپ ډاون سټایل نو زه دا ډراپ ډاون داسې کوم چې لکه د زموږ سره چې کوم بلټ ان ویډیو دی هغه اوچتوي خو د بهر نه بله ویډیو نه هلي ځکه زموږ سره خو دې کې کنډیشن پراتې دي داسې نه چې څلورم کنډیشن یا پنځم کنډیشن ورته څوک پاس کړي او هلته کې بیا موږ ته ایرر جنریټ کوي نو دې خبرې به موږ ته خیال پکار دي زه دا رن کوم نو زما سره دا اوس راغلو ټیک شو دا ټوټل ما بایند کړو سی پی یو سنګل ټولز ته اوس زه دا ټولز مخې ته پاس کوم که چېرې دی زموږ سره داسې نو دا پکار ده که دی زموږ سره داسې نو دا پکار ده نو زه دا ټول پاس کوم دا ټول به زه اوس څنګه پاس کوم دا ټول به دا یو بلاک چې کوم دی دا به زه کاپي کړم ټیک شو او د دې نه به زه بل واخلم دلته به زه اوس په دې کې زه داسې چل وکړم چې سی څه نوم سره اخیستی د هغې هغه نوم زما نه هېر دی نوم والا مونږ چینج کړی و که نه و کمبو سره مې چیک باکس ته خیال تللی نو دا به زه کمبو باکس ډاټ ټیکس اوس دلته چې کوم نوم مونږ ورکړی دی هغه نوم به مونږ له پکار وي ښه نو زه دا نوم کاپي کوم دلته ټیمپري د ځان سره به دلته کاپي کړو بیا به یې لرې وکړو چې ایګزیکټ نوم زه راوچت کړم دا شو بیا به دا نوم زه راواخلم دې ته به یې راپاس کړم دلته به دا شي بیا به زه دا به راواخلم دلته به دا شي او دا ایلس پارټ چې دی د ضرورت نشته اوس بریک پوینټ لګو چې ریزلټ زموږ سره څه راځي ما په ایډیشن باندې کلیک کو 10 او 2 اوس تاسو وګورئ ټیکس باکس زما سره هم دغه نوم راځي د دې به ما سره ایډیشن وکړي که زه د سبټریکشن کم
سبټریکشن کې ما قانون راځي دی به وږي که زه ډیویژن کم ٹھیک ده دا زما سره ډیویژن شو او دا زما سره اخیری کنډیشن ټول فالس دي نو دی به ایلس پارټ ته لاړ شي او هلته به دی څه وکړي دا زما سره دا راغله ټیک شو نو د ورکینګ د دواړو یو شان دی خو په دې ځای کې داسې حساب دی چې په دې کې موږ څلور بټنې واخیستې زموږ د سپیس ته نیو لکه چانس دغه زیات دي نو موږ ولګې دا موږ صرف په یو کمبو کې موږ باینډ کړو ټیک ده اوس خو دا کمبو ما د دې سره راواخیسته خو بعضې موقعو کې د دغه هم ایرر کیدی شي د سټرینګ هم ایرر کیدی شي پرس که دا کمبو اوس په دې ټایم کې موږ ریډ اونلی اغوستې ده چې د بهر نه دی ویلیو نه ایکسپټ کوي خو که ان کیس داسې یو کیس موږ ته راشي چې موږ له دا کمبو چې د بهر نه ویلیو پکار ده او دا ایډیشن هم موږ له پکار دي نو په هغې کې بیا موږ څه کوو په هغې کې بیا موږ په انډیکس نمبر سره وځو بیا دې ته ضرورت نشته زه دقه بیا کاپي اخلم او دا زه کمنټ کوم ټیک ده زه به دلته داسې چل وکړم چې دا به زه به ختم کړم دلته د دې یو دغه سلیکټډ انډیکس نو انډیکس به زموږ سره د څه نمبر جوړیږي انډیکس به زموږ د زیرو نه سټارټ اخلي ټیک ده چې د زیرو نه سټارټ کله چې انډیکس نمبر ولې ایډیشن زموږ سره په انډیکس نمبر 0 پروت دی سبټریکشن زموږ سره په انډیکس نمبر 1 پروت دی او ډیویژن زموږ سره په انډیکس نمبر 2 باندې پروت دی ٹھیک ده اوس وګوره چې دی اوس څه کوي इंडेक्स नंबर 0 एडिशन का खपल कार को दغه شان سبټریکشن دا به انډیکس نمبر 1 باندې دی تاسو وګورئ دا به انډیکس نمبر 1 ته ډایرکټ لاړ شي هغه پارت په ایگزیکیوټ کی بیا د زما سره ډیویژن دی په ډیویژن کې زرالم او د انډیکس نمبر 2 ته لاړ شي نو هغه به ایگزیکیوټ کی ٹھیک شو او بیا د زما سره ملټیپلیکیشن دی دا به دې ته راشي ټیک ده نو طریقې مې راته ټولې خوې باقي تاسو باندې ډیفینډ ده چې که په بعضې سچویشن په دې باندې کنټرولیږي چې د دې ټیکس پراپرټي چې ده په دې باندې کېږي بعضې سچویشن داسې ده چې هغه به سلیکټډ انډیکس باندې سری کنټرولیږي که فرض که د دې دا فایده ده که فرض که زه دلته کې اوس دا نوم زه چینج کړم دا ما داسې کو نو د په ده باندې هېڅ اثر نه پرې باسي ټیک ده ستا کار چې دی هغه کوي روان دی سوري ټیک ده کار چې دی هغه کوي روان دی خو کو فرض کا زه اوس دا پارټ چې کوم دی دا پارټ زه کمنټ کم او دا پارټ زه بیا واپس کمنټ نه وباسم دلته ایډیشن دی نو اوس په دې ټایم کې دی ماته ایرر راکوي ایرر به څه راکوي دی به د دې سره نه برابرېږي نه دی به په دې صورت کې څه کوي دی به ماله په دې صورت کې راکوي ملټیپلیکیشن ولې چې ما دته ویلې که دا بره سچویشن ټیک نه شو نو ته به بیا ملټیپلیکیشن له ځې نو راشي چې دا پارټ هم د دې سره برابر کړو چې د دې نه وباسو چې ایرر ته برابر کړو ملټیپلیکیشن به راواخلو اوس ایلس پارټ موږ د ده نه لرې کړو که نه نو اوس به دی موږ ته هېڅ ویلیو نه شو کوي چا دی یو کمنټ کول غواړي هېڅ ویلیو نه کوي ولې چې هلته کې کنډیشن زموږ سره څه شو غلط شو دلته کې زما سره ایډیشن لاست کې ای دی دلته کې ما ایډیشن دا اخیستی دی په دې کې به دی تا ته هېڅ قسمه مسله نه راوباسي خو په دې کې به
کوم چې الته نیم دی هغه نیم به بیا دلته هم پکاري. ټیک شو، دا زموږ سره شو دې ځای پورې خبره وشوه. اوس دغه ته ځو سویچ ته، چې په سویچ کې به موږ څنګه کار کوو. خو سویچ ته زه په بله طریقه کوم. ټیک ده، هغې له یو بل اګزامپل ورکوو چې تاسو ته د یو د بل نه ډفرنټ ایمیج لکه انټرسټډ وي. ټیک ده، په دې کې نه کوم، په دې کې هم لکه دغه دی، خو زه یم چې یاره زه په بله طریقه باندې وکړم چې تاسو ته پکې ځکه د دې سره ما ویریبل اغوستی دی. فلحال موږ کوم ویریبل انټیجر سټرینګ یو ځای کې موږ اغوستی و پرون، او فلوټ ډیسیمل او ډبل. اوس زه یم چې زه نور ویریبل هم زموږ سره دي که نه، زه یم چې زه دا ویریبل نور هم واضحه کړم. په ټایم باندې به موږ ځو او په کم ځای کې چې موږ ته په کار راځي نو موږ به یې کوو. زه دلته کې یو ټیکسټ باکس دی زما سره چې هغې ته نوم وایي ریچ ټیکسټ باکس، کوم چې په ایم ایس ورډ کې دغه شو دی هغه ایډیټیبل دی. ټیک ده، دا زموږ سره یو لیمټ ټیکسټ باکس دی، هغه زموږ سره په هغې کې هر قسمه څیز چې دی هغه موږ څه کوو، ایمیج وغیره چې څومره لکه څنګه چې په ایم ایس ورډ کې موږ کار کوو نو په هغه ټیکسټ باکس کې موږ کار کوو. هغه ټیکسټ باکس موږ سره دا دی. ټیک ده، دا ټیکسټ باکس ما راواغوست. دلته کې یا زه دا ټیکسټ باکس لا نه یوز کوم، دا ټیکسټ باکس په بیا په بل څه څیز کې یوز کوم. زه دلته کې یو نوم دی له ورکوم سویچ. ټیک ده، او دا بی ټي ان سویچ. ټیک شو، اوس د سویچ د کنډیشن باندې لږ کار کوو چې یاره سویچ کنډیشن زموږ سره څه شی دی. نو هغه هم د دې اف ایلس په شان یو فارټ دی. خو لکه چې زه په دې خپل ذهن کې د دې دپاره څه خاکه جوړه کړم چې یاره په څه باندې وکړو، نو بیا ستاسو سره یې شیر کوم. داسې چل کوو چې زه په انګلیش کې کوم زموږ سره واول چې دي هغه نم الفابیټ چې دي هغه زه جدا کوم. زه چې یاره زه دا نمبر یې زه جدا کړم چې یاره که دا نمبر راغی دا به زموږ سره واولي، او که دا زموږ سره دا نه نو دا به هغه نه وي. نو زه به اول داسې چل وکړم چې یو کرکټر واخلو، یو ویریبل دی او دا ما په دې نوم باندې واغست. بیا به زه داسې چل وکړم چې دا به زه اوس یو ټیکسټ باکس سره څه کړم، د هغې سره به زه دی کنیکټ کړم. ډاټ 2 4 او همدغه اولني سره به یې نم 1 سره به یې څه کړو، کنیکټ کړو. یا کنیکټ شو د هغې سره. اوس به زه دلته کې واخلم سویچ سټیټمنټ. سویچ سټیټمنټ به زه واخلم. د سویچ سټیټمنټ سره به زه داسې چل وکړم چې دا خپل دغه دا کرکټر به دا راواخلو ټایپ او ډاټ ټو لوور کیس به کوو. ټیک ده، او دا یو چې کوم دی دا به موږ دې ته راپاس کوو. چې دا موږ دې ته راپاس کوو، ټیک ده، او د دې ځای نه به موږ باډي جوړه کړو. اوس د دې د باډۍ ته اوس په سویچ کې موږ څه کنډیشن موږ پاس کړو. که دا بسې چلو کې چې دا کم په دې ته چې کومه ویلیو راخله د دې ټیکسټ باکس نه، دا ویلیو به دی کنورټ کوي لوور کیس ته. که په لوور کیس کې وه نو بیا به دی ځي او دلته کې به موږ په دې کې اوس باډي د ده جوړو او هغې سره به دی کنډیشن ګوري چې کم کنډیشن د کم سره برابر و هغه کنډیشن به موږ راکوي. نو اولنی به موږ داسې چلو کړو چې موږ به دلته ولګو کیس. ټیک، کیس موږ ولګو او زه وایم چې که دی سمال ای، بیا به زه کولون ولګوم. د کولون نه بعد به زه یو میسج باکس ډاټ شو
سیمی کولن کوټیشن او په دې کې به زه ووایم چې وا وی ای ال او ډاټ ټو سټرینګ او بیا به زه څه وکړم دا به زه بریک پوینټ ولګوم په دې کې یو فالټ زما سره دا راغی دا د دې طریقه کار دی ټیک شو سویچ کې وبره کنډیشن تپاس کی بیا به ته کیس وګورئ که دې ته دې کې ای راغی او هغه سمال و نو ته په دې پاس کې چې دا واویل دی ادروایز که نو نو د هغې دپاره په لاست کې مونږ بیا کنډیشن پاس کوو چې یاره دا نو دی او بریک په یې ولګی چې دا کیس زموږ سره بریک شو دې خپل اختتام ته ورسید بیا به مونږ بل کیس واخلو ټیک شو په بل کیس دپاره به مونږ هم دغه شان ای واخلو او په هغې کې به مونږ دا پارټ په کاپي کړو بار بار لیکلی نه شو ټیک شو دا زما سره دویم کیس راغی بیا به دغه کیس کاپي کړو مونږ سره چې څومره واویل دي بل واویل زما خیال دی آی راځي زموږ سره که نه نو آی شو او بل به زه واخلم بل زموږ سره او راځي او بیا به زه د دې نه بله کاپي واخلم بله زموږ سره یو راځي دا قسمه الفاظ که راله نو موږ به دا فاز کو واویل او کو فرض که دا نه و نو بل دې ځای کې بیا موږ څه وکړو ډیفالټ ویلیو به پاس کړو که چېرې دا نه و نو بیا به موږ هسې چلو کړو چې دا به بیا کاپي کړو او د دې ډیفالټ نه به لاندې موږ څه وکړو په دې ځای کې موږ ولیکو چې ناټ واویل دا زموږ سره د سویچ کنډیشن شو هماغه اف ایلز والا په هغې کې هم هینډل کېږي او په دې کې هم هینډل کېږي خو په هغې کې به ډېر په ګرانه باندې هینډل کېږي ته به ډېر سټرګل کې او دا خو بس په ایزي طریقه ده بس وشوه که کیس دا ایو نو دا فاس کا که دا ایو که دا الفاظ راله ته دا وکړه که ادروایز د دې نه علاوه نورو نو ته به څه وکړې ساري په دې کې سیمی کولن نه ده پکار په دې کې هم ته پکار دی کولون اوس دا ګورو چې دی څه کوي اوس په دې ځای باندې موږ بریک پوینټ لګو اول په کمپایلر ټایم کې ګورو چې دی څه کوي دی د دې ځای نه ډایرکټ ویلیو غواړي کار دی چې دی وشي هو بټن ها دا ما په بټن کې نه دی ښودی سوري دا ما د فارم په ایونټ کې ښودی چې کوم فسټ ټایم ایگزیکیوټ کېږي موږ له په دې ځای کې پکار دی دې بټن په ایونټ کې پکار دی ټیک شو زه دې ته ما کوم لفظ ښودی دی ای ورته زه وایم چې سمال اوس په دې راشي دی به چیک کړي ای راغی کنډیشن دا فالس شو تا ته یې وي چې واویل او واپس به بریک شي اوس زه درته ووایم چې ته دا ای پاس کړه چې دی څه کوي نو اوس وګوره کنډیشن به راشي ای نه لاړ ډایرکټ ای ته راغی تا ته میسج شو کړي ته یې اوکې کې بریک شو دا سټیټمنټ هم پوره شو که فرض که زه آی کم آی کې څه وایي input string were not correct format condition خو موږ صحیح اخیستی ولې یس بل بټن واخلی اوکې والا ټیک شو ما ول دا بټن واخلم دا اوګه موږ له سویچ پکار دی او بیا زه بل او واخلم نو دا اوس ټیک ده که زه یو واخلم ټیک شو او که زه ام واخلم نو دی به څه کوي
نو اوس موږ وګورو دا به ټول کنډیشن فال شو ډیفالټ ته به دی راوګرځي که نو ناټ واویل بیا یې داسې ډایرکټ وګورئ زموږ سره یو دی A بل دی زموږ سره E بل زما خیال دی I دی بل زموږ سره U دی O پکې قسم دی او که د دې نه علاوه زه بل څه علم نه به ناټي ٹھیک ده اوس کو دا ته په کیپیټل کې کې په سمال کې کې هلته کې کیس ما به دغه کړی دی چینج کړی دی ټیک شو دا زموږ سره شو د خیره سره سویچ سټیټمنټ نو نننی کوم زموږ دا ټاپک چې و اف مو شو اف ایلز مو شو او ایلزپ مو شو او سویچ مو شو اوس په دې پسې به مخکې بیا موږ مزید ځو په دغه باندې به خبره کوو په لوپ باندې به خبره کوو چې یاره لوپ زموږ سره څه دی او زموږ سره څو ټایپ دي او د لوپ په پروګرامینګ کې څه ورکینګ دی صحیح ده نو نننی لیکچر دیزي پوره دی دا تاسو وګورئ سټیپ بای سټیپ ګورئ چې نیکسټ سټیپ موږ کوو نو چې لکه په هغې کې تاسو ته څه پرابلم نه وي ټیک ده اوکې الله حافظ